بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. کتونکو څنګه تاسو پته ده چې سیاسي ټمپریچر هغه ډیر زیات شوی دی. نو نننی زما دغه ویلاګ چې کم دی نو دا په سیاست باندې او بیا د 400 په سیاست باندې او په NH24 چې کم ضمني ټاکنې کیږي او دغه سیټ خالی شوی دی نو په هغه باندې به خبره تر کومه. خو زما فوکس په نننی دغه ویلاګ کې چې کم دی نو هغه بیرسټر عمر بختیار خان ایډوکیټ یا عمرزو بوي. کتونکو سیاسي ټمپریچر کې د NH24 نه دی وخت کې د PDM چې کوم مشترک امیدوار دی د عوامي نشنل پارټي صوبایي صدر ایمل ولی خان دی 50 ورځې دغه کمپاین کې پاتې دي او هغه چې کومه لایحه عمل جوړه کړې ده مختلف کمیټې جوړې کړې دي هغه په خپله د PDM دغه سیاسي ډلو مشرانو سره ملاویږي خو هغه د 400 کې دي خو هغه پښتونخوا کې دي که څونه لیډرشپ دی نو هغوی سره دغه د ملاوېدو سلسله او ځای په ځای چې کوم دی نو جلسې خو هم روانې کړي دي کاردن میټینګونه خو هم روان دي. په دغه کې د جماعت اسلامي خو هم امیدوار مخې ته راغلی دي هغه مجیب خان ایډوکیټ کوم چې د 400 بار صدر دی نو هغوی خو هم میدان ته راوستي شوي دي او پارلماني بورډ چې کوم د جماعت اسلامي دی هغه په هغوی باندې امنه کړې ده چونکې دا 4 نومونه لیږل شوي په دغه 4 نومونو کې د مجیب الرحمن ایډوکیټ نوم چې کوم دی هغه سلیکټ شوی دی. دې سره سره پرون مې یو تصویر د نظره تېرېده هغه د شمالي اشنغر چې د تنګي حلقې کس چې کوم دی دلته کې الیکشن کولی شي نشي کولی خو هغه د سالار محمد شاه علي نوسي چې کوم دی سپرلي هغه خو فیصله کړی چې یار زه دغه الیکشن کې برخه اخلم. کتونکو په 13 ورځ چې کوم دی یو ویډیو مې د نظره تېرېده او په عمرزو کې چې کوم د بیرسټر عمر بختیار خان په دیره کې کومه جلسه شوې ده او کوم ګڼ شمېر کې کارکنان راغلي وو او هغه یو سیاسي ورکر دی او د 13 کالو راسې چې کوم دی هغه د قومي وطن پارټۍ د پلیټ فارم نه سیاست کوي. خو د پرونی غونډې نه دا معلومېدله چې قومي وطن پارټۍ په هغه باندې بالکل ځان ناغرضه کړی دی خو هغه مرکزي قیادت دی او هغه صوبایي قیادت دی. د هغې په تناظر کې هغه په دغه مختصر وخت کې د خپل قوت مظاهره خوم ښودله او دغه کارکنانو سره سلا مشورې خوم کولې چې راتلونکي وخت کې څه فیصله وکړو. د دغې غونډې نه پس چې کوم دی هغې سره د پاکستان تحریک انصاف صوبایي مشرانو چې پرویز خټک محمود خان وزیر اعلی او داسې نورو اخمو غړو په رابطه کې دي ورسره ایمل ولی خان چې کوم دی هغه خو هم رابطه کې دي مولانا طورمان صاحب چې کوم دی هغه خو هم رابطه کې دي د جماعت اسلامي صوبایي مشران چې کوم دی هغوی ورسره خو هم اړیکې ټینګې ساتلي دي او دغه شانتي د یو شمېر مشرانو رابطې چې کوم دی هغه لیدل کېږي چې دغه سره دي خو تر دې وخته پورې قومي وطن پارټۍ بیا خو هم ځان ناغرضه کړی دی. نو زه په دې کې تاسو وینئ چې دا کوم ګڼ شمېر کې خلک راغلي دي نو دا د یوې ورځې په دغه باندې ځکه چې زما خو په دغه جلسه باندې نظر او دغه ځای کې زما ناسته کېږي دغه ځای کې زما چې کوم دی نو نږدې ورسره دفتر دی نو ما کتل چې دغه خلک ډیر په ګرم جوشۍ سره راغلي وي او په بیرسټر عمر بختیار خان ایډوکیټ باندې د خپل اعتماد څرګندونه کوله. نو دا ضرور وایم چې کومې ډلې ته خو هم لاړه یا په راتلونکي ضمني انتخاباتو کې د چا له خو هم لاس ورکنه هغې ته به کامیابي ترلاسه کیږي. خو په عمرزو چې خبرو کوو عمرزو کې سیاسي ټمپریچر هغه ډیر زیات ګرم دی خو یو خواته عالمزیب عمرزی خاندان دی بل خواته عزیز خان دی بل خواته چې کوم دی نو بشیر خان عمرزی دی او دغه شانتي د جمعیت علما اسلام او د جماعت اسلامي خو هم دي خو دا درې خاندانونه چې کوم دی نو دا دلته کې ډیر اکټیو دي. امیر المل خان چې کوم دی هغه بې ضرره سیاست کړی دی او هغه خپل چې کوم دی نو د آیات محمد خان شیرپو شهید سره بیا د آفتاب احمد خان شیرپو سره علمزیب عمرزی داغه چې کوم دی نو مرهون منت او ښه پوره خاصې او ښه کوششونه یې دلته کې کړو. ورسره بشیر خان چې کوم دی هغه ټیم نه چې کوم دی نو هغوی سیاست کو خو د هغوی دغه پرزن چې کوم دی د امیر المل خان بیرسټر عمر بختیار خان د 13 کالو راسې د قومي وطن پارټۍ سره دی. خو ما ډېره موده شوله چې مرکزی صوبایي یا ضلعي دلته کې خو د قومي وطن پارټۍ ضلعي تنظیم چې کوم دی هغه داسې متحرک ښکاري نه ضلعي ترجماني نشته دی. نو زه ګڼم دا چې خلکه پارټي مضبوطوي خو دلته کې په دې حلقه باندې یا خو نه غواړي یا ورته پته نشته
او یا دلته کې تنظیم چې کم دی یا دلته کې کم امیدواران دي خو هغوی وایي یاره خو موږ دی راولو نو دی به د الیکشن سیټ شي خو برسټر عمر بختیار خان چې د کومې ډلې سره خبره کوي هغه د الیکشن نه بغیر نه کوي راتلونکي وخت کې شوقي دي چې هغه الیکشن وکړي نو چې کومه پارټۍ سره خو تړون کیږي یا خبرې کیږي نو هغه په سیټ باندې کیږي چې یاره خو هغه قومي وي او هغه صوبایي وي نو تر دې وخته پورې خو چېرې قومي وطن پارټۍ دې رضاک د سره ناستې وکړو دې په دې ځای باندې پاتې شو نو دا د قومي وطن پارټۍ لپاره یو ډېره لویه ګټه ده مالی لحاظ سره خوم چې تاوان کوي ورکر ورسره خوم شته دي کونسلران چې کم دي هغه خوم پاس شوي دي او اثر رسوخ خوم شته دي او بل خلور دی سپیکر دی باس کولی شي په هره موضوع باندې مذهبي سکالر خوم دی په سیاسي لحاظ سره خوم ډېر زیات اثر رسوخ لري او د سیاست نه مو بل اصل کې بیانیه ده څنګه چې تاسو وکتله چې د هر څه باوجود د عمران خان بیانیې پسې د پنجاب خلک لاړل دغه 15 سیټ وکتل چې د آرمي دغه پریس ریلیز راغی چې یاره د امریکای سازش نشي کېدی ورسره امریکای پکې خو بیان راغی چې دا سازش پارلیمنت کې د هر اړخ نه خو دغه بیانیه د خلکو په ذهنونو باندې داسې ناسته وه چې د هغې باوجود هغه په پنجاب کې کامیابي ترلاسه کړله نو دا زه حقیقتي خبره کوم چې عمر خان سره بیانیه شته دی هغه رایامه جوړولی شي او بل کار کول والا دی نو د قومي وطن پارټۍ خو چېرې بنیتي ویستله لاندې طبقې باندې چې یاره هغوی د سیټ په لالچ کې ښه ورکر نه راولي یعنې دلته په دې 400 کې داسې ډېرې پارټۍ شته دي چې د هغې بنیاد شته دی کسان یې شته دي خو هغه د شمېر کسان دي هغه زیاتی ولې نه خو هغې ته داسې ورکر لاړ شي نو هغه ورکر چې کم دی نو هغه بیا د هغوی هغه ځای پکې روکېږي نو خو عمر بختیار خان لا په قومي وطن پارټۍ کې موقع ورکړی کېږي آینده وختونو کې نو دا یې خلکو سره دا یاره ده چې زموږ ځای پکې روکېږي نو الیکشن ته خو بار څوک ودرېږي خو زما دا یو مشوره ده زما یو خپل تجربه ده قومي وطن پارټۍ ته زه دا وایم مشرانو ته دا وایم خو خپله پارټي مضبوطول غواړئ نو بالکل وخت ضایع کول نه دي پکار ناستې پکار دي ذموارۍ ورکول پکار دي او راتلونکي الیکشن دپاره د اوس نه اناونسمنټ پکار دي چې یاره دې حلقه کې چې کومه 400 ده په دې کې به د ستاسو څوک امیدوار وي نو نننۍ خبرې زما چې کوم پروګرام و هغه په دغه عمر بختیار خان په پرونۍ غونډه باندې و چې دې وخت کې په عمرزو کې چې کم دی نو دلته کې کمې ډلې دي د هغوی دپاره هم د خطرې ګنټي پرونۍ غونډې نه معلومه شوې ده خو هغه ان پی وي خو هغه چې کم دی نو تحریک انصاف وي هغوی سره غم شوی دی تحریک انصاف والا سره ورسره قومي وطن پارټۍ دپاره خو ډېره زیاته چې کومه ده دچکه ده او زه خیران په دې باندې یم چې ولې دلته هغه ورکر نشته دی دلته کې په عمرزو کې دا د سره چې کم کسان دي دا د خپل خو دلته کې وګورئ نو په عمرزو کې 9.5-9 پورې دوکانه یا دغه شانته چې کم دی نو هغه سره کروندګر چې کم دغه همسایه دي یا مزدوران دي نو هغه سره خپل ووټ بینک بیلنس هم ډېر کافي چې کم دی په دې لحاظ سره خو دی بل ځایي د دې عمرزو چې کم دی په دري خان دی د 400 په دری خان دی نو دا حقیقت نه پټیږي خو زه دا خبرې نه کوم یا یو سړی دا وایي چې یاره ته خو بالکل یک طرفه روان د عمر خان ته ډېر زیات صفت کې نه دا حقیقت دی حقیقت نه سترګې نه دي پټول پکار نور الیکشن چې کم دی دا بیانیې پورې دی دا په خدماتو پورې دی دلته کې چې کم دی خو ایم پی ای جوړیږي د خدمت په نتیجه کې جوړیږي هغوی څه کار کړي وي نو خلک ووټ ورکوي نو ما دپاره ټولې پارټۍ چې کوم دی عزیز دي خو په دې ننني پروګرام کې ما قومي وطن پارټۍ له یو مشوره ورکوله ورسره چې کوم دی خپلې غلطۍ مې ورته په ګوته کولې چې دې وخت کې تاسو په خپل یو داسې کس باندې ناغرضه کوئ ځانه چې هغه خپله فیصله کوي هغه تاسو سره چې کوم دی نو هغه خپل خدمت کوي تاسو نه تر اوسه څه وسایل نه دي غوښتي څه کار یې درنه نه غوښتي نه مو ورله څه کار کړی دی د هغې باوجود تاسو خلک پارټي درنوي او تاسو چې کوم دی سپکوئ یعنې تاسو یې کموئ تاسو چې کوم دی د ځانه کسان خفه کوي نو اوس هم وخت دی چې دا کم خلک هغه سره اړیکې ټینګې ساتلې دي یا ورسره په رابطو کې دي نو د هغې نه مخکې د ستاسو ناستې خو هم پکار دي ستاسو پکې ډېره زیاته پیدا ده
او ستاسو دپاره په دې سیمه کې چې کوم دی نو مضبوط امیدوار هم ګڼل کیږي او د پارټۍ په مضبوطیا کې چې کوم دی نو د هم راتلونکي وخت کې مهم کردار ادا کولی شي. نو صوبایي قیادت له پکار دي چې دا د خپلې پارټۍ سره په حقیقي معنو کې مخلصه شي او دلته کې تنظیم هم فعال کړي او دلته کې داسې قسمه خلکه نه خفه کوي او خو ضلع کې د پارټۍ سره مخلصه کسان وي نو موقع دې نه ضایع کوي او دغه خپل کار دی چې کوم دی خپله مخلصي دی د پارټۍ سره وښیي. او زه د قومي وطن پارټۍ مرکزي قیادت ته هم دا وایم چې دلته کې دې وخت کې په ضلع 400 کې د ستاسو سرګرمۍ چې کوم دی په تحصیل تنګي کې به اگر چې وي خو په تحصیل 400 کې په نظر نه راځي. نو دې طرف ته توجه پکار ده. په دغه 24 باندې څه الیکشن روان دي کومې خلې ځلې روانې دي هغه دې وخت کې د پی ډي ایم او د عوامي نیشنل پارټۍ ښکاري خو دې کې د پښتونخوا قومي مخاص پلک نیاز خان چې مخکې الیکشن یې کړی دي هغوی خو هم د الیکشن اعلان کړی دی او په دغه ضمني انتخاباتو کې به هغوی خو هم مقابله کوي انشاءالله. په دې باندې بیا خبره ترې کوو خو نن چې زما کوم فوکسونه هغه تاسو وینئ په دې ګیدرینګ باندې په دې جلسه باندې چې دا په عمرزو کې پرون کومه دغه جلسه شوې ده نو دا د عمرزو په دغه سیاسي ټمپریچر کې یو ډېر مهم رول لوبولی دی او ډېره یره پیدا کړې ده د نورو ډلو سره او د هغې نه پس چې کوم روابط شروع شوي دي نو هغه مې نن د تاسو سره شریکول او ورسره قومي وطن پارټۍ ته مې خپله دغه کردار خو م ښود او په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. مننه، خوشحاله اوسئ.